الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چې د منګنی شرعي حکم څه دی منګنی کا شرعي حکم کیا ہے منګ چې د کوجدن وایو بده علاقو کې وته خوړوي دوا خیر ورته وي د دې شرعي حیثیت څه دی د دې شرعي حکم څه دی د دې په باره کې رائے دا چې اصل کې کوجدن دوه قسمه کوجدنی یو هغه کوجدن دا چې په کومه کوجدن کې باقاعده نکاح وتړل شي او دویم هغه کوجدن دا چې باغی کې نکاح ونه تړل شي دا دوه ځان لدي حکم یې څه دی د کوجدن حکم دی مباح څه ته وایي په کولو کې ثواب نشته او په نه کولو کې ګناه نشته یعنی اصل شیخ واده دی کنه عقد نکاح دا نکاح بنیادی طور باندې شی دا دی چې نکاح وشي د زوجینو په منځ کې د متعاقدینو په منځ کې د ښځې او د خاوند په منځ کې نکاح وشي نو شرعي حکم دا دی رسول الله فرمایي عبد الله بن مسعود وی رضی الله عنه یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے ځوانانو که تاسو د نکاح طاقت لري نکاح وکړئ نکاح خامخا وکړئ ځکه دا د انسان د سترګو باندې پرده راچي پردو ښځو ته څوک نه ګوري پردو سړو ته نه ګوري واحسن للفرج د انسان عورت پټوي د هغې حفاظت کوي او که څوک د واده طاقت نه لري مهر نشي ورکولی نفقه نشي ورکولی بل طاقت یې نشته نو فعلیه بالصوم بیا دې دا روجې نیسي ځکه فانه له وجاء دا د هغه دپاره خسي کول دي د بیا شهوت به کسر د شهوت به وشي شهوت به ختم شي اشتها به نه راځي لهذا دا بیا په دې طریقه باندې عمل وکړي نو دا د نکاح خبره ده پاتې شو کوجدن چونکې زموږ په علاقو کې کېږي نو ما ورته د مباح حکم ولګو ما نه دی لګولی بلکې فقهاو پې لګولی دی او دا د قرآن نه ثابت دي چې لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء دا منګني لفظ دا د دې اردو لفظ دی عربی کې ورته خطبه وایي تعریض او خطبه نو خطبه خو د نکاح تپوس ته وایي د جنۍ تپوس ته وایي د هغې پیغام ته وایي او د تعریض پیشکش ته وایي چې څوک چاته وایي زه ستاسې نکاح کول غواړم لہذا د کوجدن حیثیت دا د تعریض دی د خطبې دی او دې ته ویل کېږي وعده د نکاح دا د نکاح په دپاره سړی یو وعده کوي چې زه به ستا سره واده کوم نو د منګني حیثیت بنیادي طور باندې د دې حیثیت دا دی چې دا یو قسم تعریض دی دا یو قسم خطبه ده او دا یو قسم د دې دواړو په دې مینس کې یو اګریمنټ دی او دا اګریمنټ د وعدې د حیثیت پورې دی چې دا وایي چې دا وعده د نکاح ده لہذا منګني او کوجدن دا نکاح نه ده بلکې دا وعده د نکاح ده دا کله دا په هغه صورت کې چې کله پکې نکاح ونه تړلی شي دویم صورت دا دی چې کله په دې منګني کې او په دې کوجدن کې باقاعده نکاح وتړلی شي عقد پکې وشي جنۍ یا په خپله باندې کښېني یا د هغې د جانبه وکیلان راشي او باقاعده عقد وتړلی شي مولانا صاحب په هغې کې خطبه ووایي په هغې عقد شرعي وشي مهر پکې وتړلی شي نو چې کله پکې مهر وتړلی شو نو دا منګني اوس نه ده بلکې دا نکاح شو بیا ورته منګني هسې د عرف په بنیاد باندې ویلی کېږي په بنیادي طور باندې دا اوس نکاح وګرځېدله نو دغه منګني بیا نکاح شوله دا به اوس مستقل نکاح شو د ښځې خاوند منځ کې موافقت راغی دي یو ځای شو په خپل منځ کې په دې بنیاد باندې دغه دوه قسمه د منګني دي البته دلته د دواړو حکمونه ځان لري لهذا په دې باندې ځان پوهول پکار دي کومه چې داسې قسمه منګني وشي په هغې کې نه مهر نه پکې نکاح وي بلکې صرف وعده د نکاح وي نو کله چې دا قسمه منګني او کوجدن وشي او که دا اوس هلک جنۍ ماتول غواړي نو بغیر د نکاح نه بغیر طلاق نه ماتولی شي وایي چاره بس څنګه پښتو کې وایي دنګلي او نه دنګلي بس موږ وعده د نکاح کړی او ټیک ده واده خو سره ته رسول پکار دی خو زموږ جوړ نه راځي لهذا موږ د اګریمنټ ختمو نو په دې کې طلاق ته حاجت نشته دویم نمبر دا په دې کې چونکې مهر نه دی فکس شوی نو د هلک په ذمه باندې د جنۍ دپاره مهر هم بیا نشته دی ځکه چې دا وعده د نکاح وه البته ګناه یې وکړله ځکه وعدې سرته ونه رسوله اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا چې تاسو وعده پوره کړئ ځکه د وعدې باقاعده تپوس کېږي خو د ناګزیر وجوهاتو په بنا باندې چونکې دا نکاح ماته شو دا کوجدن یې پرېښودله عقد یې ختم کو دا دوی چې کوم خبره وکړله په خپل منځ کې دا یې ختمه کړله لهذا دا کار یې ښه ونه کړو نو توبه دې وباسي خو دویم هغه کوجدن چې په هغې کې باقاعده مهر وتړلی شي 2 تولې 3 10 15 او دویم نمبر دا چې په دې کې باضابطه طور باندې نکاح وتړلی شي نو که دا نکاح اوس څوک ختمول غواړي بالفرض دا منګني اوس ختمول غواړي نو په دې کې چونکې د دخول نه مخکې په دې کې طلاق راځي نو هلک باندې باقاعده نصف مهر دی دا به جنۍ نصف مهر هم ورکوي او بل دا چې هلک به جنۍ ازادۍ نو باقاعده په طلاقو باندې صریح لفظ د طلاقو به وجره ته په ما باندې بیا طلاق یې دا صورت دی لهذا دا مې د دې شرعي حیثیت بیان کو خو د دې سره یو بله بنیادي مسله چې هغه ضروري دی چې بیان شي دا ده چې په دې منګني کې یو مباح کار دی ثواب کار نه دی لهذا دې نه خو ځان ساتل غواړي بس خبرداره چې
بس نکاح وشي نکاح نه پس رخصتي وشي. صحیح طریقه د مسلمانانو دغه ده او نبی علیہ السلام او د خلفای راشدین او صحابه کرامو هم دغه ثابت دي. خو که څوک کوي نو جایز عمل تعریض دی او تعریض ته پیغمبر الله تعالی جایز ویلې دی. خو په دې کې بعضی کارونه داسې کېږي چې هغه ډېر ناجایز دي. هغه دا چې په دې کې هلکان جنکۍ پکې ګډېږي، ناجایز کار دی. دویمه دا چې اکثر پکې نکاح ونه تړلی شي او د هغې نه وروستو بیا د هلک او جنۍ په منځ کې خبرې اترې تصویران وباسلي، دا حرام کار دی. که نکاح وتړلی شوله بلکل خبرې بیا کولی شي. عام طور باندې پکې خلک نکاح نه تړي. زمونږ په دې ملاکنډ ډیویژن کې نکاح تړي، په دې ښکته علاقو کې نکاح میکا نه وي او نکاح د واده په شپه باندې بیا تړي. بل پکې یو بله مسله پکې هم دا چې عام طور باندې کله کله خلک په کویژدن کې نکاح وتړي نو بیا په واده کې بیا تازه کوي. دا تازه کول په هغې کې نشته دی. یو ځل نکاح داسې کمزوری شی نه دی چې پخوا به خلکو ویل چې دا موږ ځکه تازه کوو چې هسې نو په دې منځ کې چېرته داسې د نکاح د ماتېدو خبر راغلی او نکاح یې ماته شوي. دا داسې اسان شی نه دی چې په اسانه باندې ماتېږي، نه ماتېږي په دې باندې. لهذا خبره داسې ده چې په دویم ځل پکې تجدید نکاح نشته دی، خو دا خلاف شرع کارونه په دې کې کېږي. بل دا چې په دې کوژدن کې دا جنۍ باقاعده راوځي او د دې هلک تره زامن او ماما زامن نورونه راغلي او تصویرانه سره وباسي او ګډه او دارنګې مجلسونه په دې کې کېږي. په دې بنیاد باندې دا خلاف شرع کارونه په دې کې خامخا کېږي او دې نه ځان ساتل پکار دي. نور د ممنوع شرعي حیثیت هم دا دی چې دا یو جایز کار دی، په دې کې څه د ناجایز نشته دی. کوم چې پکې ناجایز ته دي د هغې نه پکې ځان ساتل غواړي. دې سره سره د ماته یو بل میسج راغی په دې دوران کې. یو سوال دی چې تاسو د شخصیت پرستۍ خلاف یې، تاسو ولې د شیخ ګوهر رحمان صاحب رای له ترجیح ورکوئ هر وخت؟ دا ډېر ښکلی سوال دی، ملګري وکړو. دا سوال اکثر د ملګرو په ذهن کې راځي. هغه دا دی چې موږ د شخصیت پرستۍ خلاف یو، ډېر سخت خلاف یو دی. نبی علیه صلات وسلام یو وخت ویلو دعوها فانها منتنه، پرېږدئ دا خبرې ځکه دا د دې نه بوی راځي. شخصیت پرستي مسلمانان یې پیسو کې تقسیم کړل، تباه برباده کړل. دا په دې کې زموږ څه دویمه رای نشته دی. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا صرف تعارف دی. پاتې شو دا خبره چې تاسو د شیخ ګوهر رحمان رحمه الله رای له ترجیح ولې ورکوئ؟ نو دا هم شخصیت پرستی دی. جواب دا دی چې د شیخ ګوهر رحمان رحمه الله تعالی رای له موږ ترجیح په دې وجه باندې ورکوو چې شیخ ګوهر رحمان رحمه الله په دې صدۍ کې هغه شخصیت تیر شوی دی چې هغه د شخصیت پرستۍ خلاف و. د هغه ټول دعوت A to Z الف تا یا ټول دعوت د شخصیت پرستۍ خلاف و. ایون دا دومره عظیم شخصیت مولانا ګوهر رحمان رحمه الله تعالی چې هغه په خپله باندې ویل چې زما د مولانا سید ابوالاعلی مودودي رحمه الله سره محبت دی او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سره زما دلی محبت دی. او ما ته یاد دی چې په تفهیم القرآن کې به کله اوپننګ سرمني وه، سالانه تقریب به د افتتاح په سبا به د سبقونو آغاز کېدو، نو ویل به چې ورې کم طالبان د مولانا سید ابوالاعلی مودود رحمه الله شخصیت نه برداشت کوي یا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شخصیت نه برداشت کوي، نو ګورې هغه د زما مدرسه کې ځکه داخله نه علي چې هغه ته به سبا مشکل جوړېږي، ځکه دا به زما په مدرسه کې ورانۍ کوي، زه به ته بیا دعا وینه کوم. او استاد چې کله دعا نه کوي نو ویل بیا خو شاګرد ته فایده نه کېږي. داسې نه وي چې د مدرسې نه وباسم، دعا به ورته ویل نه کوم. خو د هغې باوجود حضرت العلامه شیخ ګوهر رحمان رحمه الله به ویل چې زما په بعضې آراو کې د حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سره اختلاف دی، د مولانا مودود رحمه الله سره زما په بعضې مسلو کې علمي اختلاف دی. علمي اختلاف دغسې علمي اختلاف هم کړی دی. داسې څوک کیدی شي چې هغه د یو شخصیت نه متاثر هم وي او بیا مسله علمي اختلاف کوي. په دې وجه باندې د حضرت شیخ ګوهر رحمان رحمه الله رای له موږ ترجیح په دې وجه ورکوو چې زموږ ته څومره معلوم دی الحمدلله موږ کتلی دی زما استاذ دی چې انتهایی درجې اعتدال مزاج، انتهایی درجې د قوم پرستۍ او د شخصیت پرستۍ خلاف د مولانا مرحومو په دې بنیاد باندې موږ دغه رای له ترجیح ورکوو. هغه اوفق بالقرآن او سنت رای به پیش کوله. دغه کتابونه، دغه دروس، دغه تقاریر، دغه تحریر تاسو کتلی شئ چې په هغه کې د مسلک پرستۍ او د شخصیت پرستۍ خبرې نشته. په دې وجه باندې موږ ترجیح د هغوی رای له ورکوو. او بلکې دا خبره هم کوو بالفرض که مولانا ګوهر رحمان رحم الله یو خبره کړې و هغه کمزوري موږ هغه هم پرېږدو، لکه موږ به دا یو خبره وو د حضرت شیخ ګوهر رحمان رحمه الله تعالی یو رای ده، هغه رای یو شانتې ده او د حضرت مولانا مودود رحمه الله رای بل شانتې ده. لکه مولانا مودود رحمه الله وایي چې ښځه د پارلیمنټ رکن نشي جوړېدلی په اسلامي ریاست کې، دا وایي. لیکن مولانا ګوهر رحمان رحمه الله فرمایي چې نه، ښځه باقاعده د پارلیمنټ رکن جوړېدی شي. اختلاف پکې راغلی دی. موږ دلته کې د مولانا مودود رحمه الله رای له ترجیح نه ورکوو، د مولانا ګوهر رحمان رحمه الله رای له ترجیح ورکوو، هم خوښه ده. نو د دلیل په بنیاد باندې که څوک د چا رای له ترجیح ورکوي دا شخصیت پرستی نه ده. او بالفرض که دې ته شخصیت پرستی وویلی شي نو بیا به په امت کې به څوک هم داسې پاتې نه شي د هغې رای له څوک ترجیح ورکړي.
ایون دا چې صحابه کرامو کې هم دا خلک کوي چې د صحابه کرامو کې د چاره له ترجیح ورکي او د چاره یې پرېږدي. لہذا دا شخصیت پرستی نه ده. د مولانا مرحوم رای لمون ترجیح په دې وجبان ورکو چې هغه اوفق بالقران او سنتي او دا غي اتحاد او اتفاق جوړیږي په دې بنیاد باندې موږ غیر ترجیح ورکو. د دوران کې دا یو بل سوال لاغه چې کوم سړی ګیره خړی دا غنه کا نیک ارمان قبول کیږي کنه یا خو دا چې ګیره خرول دا غوي نیک ارمان تاسو لیکل دی به اعمالي نو نیک ارمان او نیک اعمالو کې اوس ماته پته لګي تاسو ارمان لیکل دي که تاسو اعمال لیکل دي بل پرس کدا نیک ارمانی نو هم سړی ګیره خري نیک ارمان هم قبل دی شي او بل پرس که تاسو مراد اعمال نو نیک اعمال هم قبل دی شي. د عمل د قبولیت د لپاره دا شرط چام نه دی ویلي چې ګیره به سړی پرېږدي. ها دا ډېره خبره ده چې سړی ګیره پرېږدي او کلی مزیدار ګیره پرېږدي او خي وګدکی دا ډېره غوره رائے دا ډېره ښه طریقه ده او د نبی له سلام او د خلفای راشدین او د صحابه کرام او سلف صالحین او د ائمه دغه طریقه ده او ګیره ته موږ واجب وایو او سنت وته نه وایو او دا غیر لمن ترجیح ورکو خو د نیک عمل د قبلېدو لپاره او د نیک ارمان د قبلېدو لپاره د ګیره د پرې خودو د ګیره د غټولو شرط نشته بلکې زمونږ د امت خصوصیت دا دی چې د ګناهګارو سوال قبلېږي د ګناهګارو دوام قبلېږي. یا عبادی الذین اسرفوا ای زمانه ګناهګارو بندګانو لا تقنطوا تاسو منو امید کېږي ان رحمتي واسعه د الله رحمت ان رحمت الله واسعه د الله رحمت پراخه دی ففروا الى الله تاسو الله را منډي کوي. لہذا خبره داسې ده چې د اس قسم عمل قبلېدو لپاره داسې قسم شرط چانه ده لګولې چې دا به د ګناه نه پاکي د ګناهګار دوام قبلېږي ارمان هم قبلېږي او د نیک ارمانو دعا هم قبلېږي. دې سره سره دا یو بل ملګری دا تپوس کړی دی چې جماعت اسلامی والا د تبلیغ والا ولې خلاف دي. جماعت اسلامی والا د تبلیغ والا ولې خلاف دي. زم دا سوال ډیر بی بنیاد سوال دی. دا ډیر بی بنیاد سوال دی. بی بنیاد سوال خو په دې وجه باندې دی چې جماعت اسلامی والا چرته هم د تبلیغ والا خلاف نه کوي. ټیک دا په منهج کې فرق شته. تبلیغ والا چې کوم دین پیش کوي نو شپږ نمبر یادای چې موږ د شپږ نمبرو تبلیغ کو اشاعت کو. جماعت اسلامی والا چې کوم خبره کوي موږ د ټول دین خبره کو قرآن او سنت کی دعوت لیکر ټول پوری دنیا پر چھا جاؤ او د قرآن او سنت خبره کوي او د پوره دین خبره کوي او د دین د غلبې خبره کوي. جماعت اسلامی به یک وخت دعوت دین او د اقامت دین د دوه تحریک دی او دا خبره چې جماعت اسلامی والا د تبلیغ ولا خلاف دي نو دا خبره زما په سمجھ کې ځکه ناراضي د اوسه پورې موږ ته داسې یو شیخ محترم یو داسې استاد یو داسې امیر د جماعت نه معلوم چې هغوی چېرته په یو نجی مجلس کې یا په اجتماعي مجلس کې چېرته ویلي چې موږ تبلیغ ولا خلاف اوس پاتې شو دا خبر د چا په کلي کې یو سړی په جماعت اسلامي کې دی او دغه په کلي کې یو کس په تبلیغي جماعت کې د هغې په منځ کې ورانه رالاله نو دا د جماعت اسلامي ورو تبلیغ په وجه باندې بنئ دا به د هغې په منځ کې پوله پټۍ شریکي د تره زامن به د ترور زامن به کلیوال به ګاونډیان به د هغې په منځ کې څه مسله به راغلې وي دا به چې ګوره دا جماعت اسلامي والا دی غلط کار کوي ګوره دا تبلیغ والا دی غلط کار کوي نو داسې قسمه اعتراض څوک په چا نشي کولی. نور خو هغه رای به زه تاسو ته یومه خبر به تاسو ته وکړمه چې د مولانا مودود رحمه الله او د مولانا محمد الیاس رحمه الله د دوانو په منځ کې ملاقات شوی و کله چې جماعت اسلامي جوړ شو او بیا مولانا الیاس رحمه الله تبلیغي جماعت جوړ کړی او د دې په منځ کې ملاقات شوی د دې په منځ کې ملاقات چې کله وشو د مولانا الیاس او د مولانا مودود رحمه الله نو مولانا الیاس رحمه الله مولانا مودودی ته ویلو چې اصل کار خو تاسو کوي موږ به تاسو له تیارو او تاسو براغونه د اقامت دین کار اخلي نو په اصل کې تبلیغي جماعت او جماعت اسلامي یو تحریک دی لکه د یو سایکل او د یو موټر سایکل دوه پایې دي یو مخکې پای او شاته پایا. تبلیغي جماعت دعوت دین او جماعت اسلامي والا اقامت دین. لہذا پکار خدا ر زمون ټول د جماعت اسلامي ملګرو ته او د تبلیغ والا ملګرو ته زمونږ دا درخواست دی چې تاسو یو سره محبت وکړئ او دا کم د اختلاف فضا چې څنګه مشهور ده او دا فضا ختمول غواړي. لہذا تبلیغي جماعت او جماعت اسلامي چرته هم دا د یو بل خلاف نه دي دا د یو سایکل د یو موټر سایکل دوه پایې دي او دوانه چلول غواړي دوانه کول غواړي. لہذا دا خبره کمزوري دا خبره خطا ده او په کوم ځایونو کې چې د جماعت اسلامي والا او د تبلیغ والا ورانه د زما د درخواست لري چې روغې تاسو وکړئ مونږ خو د دین دپاره لګیا یو مونږ خو چېرته دکان نه دی کولاو کړی مونږ خو چېرته سبزیانې نه خرڅوو مونږ فروټ نه خرڅوو مونږ خو بزنس نه کوو مونږ خو د الله دین ته خلک رابلو. په کار دا ده د جماعت اسلامي اجتماع ده چې تبلیغ والا په هغې کې کښېني او بالفرض که چېرته یو تبلیغ والا یو پروګرام دی نو په کار ده چې په هغې جماعت اسلامي والا په هغې کې کښېني او دا پروګرامات د مخکې وړاندې باندې بوځي انشاءالله په دې کې به خیر په دې بنیاد باندې دا سوال دا صحیح سوال نه دی بلکې دا دواړه یو تحریک دی. دې دوران کې دا یو بل سوال راغی هغه سوال دا دی چې یو سړی په خپله باندې مقروضي
او په د باندې زکات هم واجبي. نو دا ځان له زکات ورکول شي کنه شي ورکول. نو خبره دا ده چې زکات خو با سړی بل ورکوي، لکه څنګه چې حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه ته چې دا زکات دا سره چې تؤخذ من الاغنیاء فترد على الفقراء، دا به د امیرانو نه امیر خلکو نه باغسته کیږي او دا به په غریبانو باندې تقسیمیږي، امیروں سے لیا جائے گا اور فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. نو اصل اصطلاح قانون دا دی په دې وجبانی زکات دا دی چې بالفرض ما ز مالدار ما ز زکات بل ور کوم، خپل زکات زال نشم اغستله. ها البته یو سړی په خپل باندې مقروض دی، به تور مثال زید دی، زید مقروض دی، په د باندې دی په د باندې به تور مثال 10 لک روپۍ قرض دی او د په خپل باندې بیا بزنس شروع کړی دی او په قرض باندې او هغه قرض بیا هغه پیسو نور پیسې وګټلې. نو چې نور پیسې وګټل دا به اول دغه خپل قرض منها کی، خپل قرض به تلری کی. نو چې قرض یې تلری کو داغې نه وروسته به وګوري چې و د سره نور آمدن شته او که نشته، کوم چې پاتې داغې نه بل چله به زکات ورکي. خپل زکات سړی په خپل باندې ځان له نشي اغستلی، دا خبره کمزوري ده. دا جی یو ملګری دا تپوس کړی دی او بار بار دا تپوس کوي کہ السلام علیکم مولانا صاحب، جی پی پن پر آپ نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے لیکن اس میں حکومت نے آپ کو اختیار دیا ہے یا حکومت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے تو کر سکتے ہیں، تو اس حال میں لینا کیسا ہے، یس یا نو؟ شکریہ. جواب دا دی چې زه خو تا ته نشم ویلی چې ته والې یا ماله دا خو در چا خپله خبره ده، خو په هغې ویډیو کې که تاسو هغه ویډیو کتلی وي. سوال داسې دی چې جی پی پڼ باندې حکومت سالانه څه منافع ورکوي، پرافټ په دې باندې ورکوي او په پیرول کې او په سلیپ کې هغې ته باقاعده لیکلي وي چې دا انټرسټ دی، انټرسټ اپلایډ. موږ د هغې باره کې دا ویډیو تاسو په غور باندې واورئ چې ګوره بالفرض دا ګلاس زما په لاس کې دی، ما ته اوبه وڅښلې، دې موبایل ته دې ګلاس زه موبایل ویم نشم ورته ویلی، ځکه ګلاس ګلاس ہی ہوتا ہے، موبایل موبایل ہی ہوتا ہے. اوس بالفرض که چېرته حکومت په جی پی پڼ باندې زیاتي پیسې ورکوي او حکومت هغې ته انټرسټ وایي، نو دا انټرسټ نه دی د حکومت په ویلو باندې، یا مطلب دغه ډپارټمنټ په ویلو باندې هغې ته انټرسټ نه ویلی کېږي. چې نه ویلی کېږي دا یو جایز منافع ده. ها نو که څوک نه اخلي نو دا ډېره ښه خبره ده، ځکه وایي چې را په جو کې مشتبه شی د مشتبه هم نه علمه، نو که د چا په دې کې شک بالکل نه دی علی، بیا هم دغه خبره ده نو ده. او بالفرض که شک دی پکې نه نو اخلی، ما ته جایز کاره کېږي، زه په خپله ګورمنټ امپلایي یم او زما په پیسلیپ کې باقاعده همدغه شانې راځي چې انټرسټ اپلایډ، خو موږ ته شونکې جایز کاره کېږي. په دې وجه باندې زموږ جی پي پڼ همدقسې راځي او که چېرته چا په دلیلو باندې پوه وکړو چې دا شی ناجایز دی، انشاءالله بیا به پرېږدو، موږ ته په دې کې داسې څه نه ښکاره کېږي د ناجایزو. دا جی یو ملګري بل سوال راولېږو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب نه دا سوال دی چې د جنازې مونځ ولاړ وي او یو کس نه یو یا دو تکبیرات شي وي، نو زیات مشران هم د امام سره سلام ګرځوي، نو دا کس به د جنازې مونځ پوره کړي که سلام ګرځوي او که پوره کوي، نو څه طریقه ده؟ طریقه دا ده بالفرض داسې وشوله چې یو سړی راغی په جنازه کې شریک شو، دغه نه یو تکبیر شوی دی، به طور مثال یو او دا 4 تکبیرات په جنازه کې دي، د امام سره 3 تکبیرات ورسول، امام سره 3 تکبیرات ورسول، ظاهره خبر ده چې امام سلام ګرځوي، د امام به 4 شوي د 3 وشول. اوس دا به څه کوي؟ دا به د امام سره سلام ګرځوي او که نه دا به بل تکبیر وایي. طریقه دا ده ګوره په دې جنازه کې 4 تکبیرات دي او دا 4 تکبیرات په اصل کې د 4 رکعتونو قایم مقام دي، 1 رکعت 2 رکعته 3 رکعت 4 رکعته. نو کله چې د چا نه 1 رکعت وشي او 3 رکعت امام سره ورسوي، نو طریقه صحیح، امام چې سلام وګرځوي نو هغه پاسېږي 1 رکعت پسې وکړي. دقه طریقه ده د چا نه 1 رکعت 1 تکبیر شوی دی یا 2 شوي دي، امام کله سلام وګرځو السلام علیکم رحمت الله، دا دی وسره السلام علیکم رحمت الله نه وایي، بلکې په دغه ځای باندې کړی قیام کې دوران ادي وچ الله اکبر او دغه نه پس سلام وګرځي، یعنی امام ویل السلام علیکم ورحمت الله، دا بسوي الله اکبر او دغه نه پس السلام علیکم ورحمت الله وی، کله 2 تکبیر شوی دي بسوي الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله، کله دنه 3 تکبیرات شوی دي بیا به دسوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله، او که څلور ته شوی دي نو بیا ته جنازه لاړه، بیا دی بل جنازه نه کوي، ځکه جنازه هم یو پیر کیږي وشوله. دغه طریقه ده. البته دا خبره پکې ده چې کله دا په جنازه باندې ولاړ دی او تکبیرات شوي دي، نو په دې تکبیراتو کې به قرات او یا دعاګانې او یا درود به وایي که نه به وایي، نو د هغې د ویلو ضرورت نشته دی، محض تکبیرات به قضا راوړي او دا وشوله. طریقه دا ده. دا جی یو بل سوال د ملګري راولېږو
هغه سوال دا دی چې سوالات ډیر راځي ما ته بار بار، نو زه کوشش کوم چې کوم سوالات مخکې شوي دي نو نه ما کوم چې نوي سوالات دي هغه به وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. शेख साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स मगरिब के नमाज में इमाम के साथ आखिरी रकात अदा करे तो बाकी रकात में सूरत पढ़ेगा या नहीं, और इन दोनों रकातों में कायदा करेगा या नहीं, वजाहत कीजिए. दावी कि یو سړی د ماښام په مانځه کې راغی او د امام سره آخري رکاتو گیر کو، آخري رکات گیر کو، یعنی په رکوع کې وسره میلاو شو. ظاهر د 2 رکعات دي شوي دي، نو په باقي رکعاتونو کې به صورت وای کنه به وای. ګوره یو رکعت چې وکړو نو د تش رکعت وکړو، د خپل منځ کې د احناف د طریقې مطابق د منځ اخري حصے را لاندې کړله، د دنه 2 رکعات قضا شوي دي. نو چې 2 رکعات ته قضا شوي دي نو دا به دغه 2 رکعات به ډک را وګرځي، یعنی صورت به پکې وای. پاتې شو دا خبره چې د قاعده وکي کنه وکي، نو د قاعده چونکې نه ده کړې، نو چې نه ده کړې نو واجب قاعده ته پاتې شوی، د لحاظه قاعده وکي پدې کې طریقه دار قاعده وکي. او بالفرض کدا په داسې وخت کې راغلی و چې امام په قاعده باندې ناست او قاعده وسره کړې ده، نو قاعده د بیا وشول نو بیا د کې قاعده نه کوي. د دې په باره کې دغه مسله ده. دا یو بل سوال په دوران کې راغی. شیخ صاحب نا سوال لے چې نن سبا دمون والا نن سبا د دمون والا په شریعت څه حکم شته، لکه افتخار قاری صاحب. زه په سوال نه پوهېږم افتخار قاری صاحب بسو کی چې تاسو ویلي دي چې د دمونو څه حیثیت دی. البته د دمونو په باره کې دا خبره ده چې دم کول جایز دي. څوک دم کوي څوک نو دم نبی علیہ السلام کړی دی، جبرئیل علیہ السلام دم کړی دی، صحابه کرامو دمونه کړی دي، نو دم کول خو جایز عمل دی، په دې کې څه ګناه نشته. البته نه خبر چې سړی د هغې نه روزګار جوړ کړي او چې ما خوب ولیدو لکه هغه کم پېښور کې یو صاحب راغلی دی او هغه صاحب ناشنا غونې یو دنده جوړه کړې ده او چې ما په خوب کې یو بزرګ مال راغی، ما ته تپوس وکړو چې د پلاني مرض دپاره کم دم دی، ویل چې دا دی. بیا ورته ما ویل چې د پلاني مرض دپاره کم دم دی، ویل چې دا دی. بیا مې ویل چې د پلاني بیمارۍ دپاره دم کم دی، نو دا دی. او داسې مسلسل ما ته دمونه وویلو. نو د بډویرې چې کوم صاحب دی نو دا خبره د غلطه خبره ده. خوب سړی لیدلی شي خو په دې څیزونو باندې اعتماد خو زموږ ځکه نشته دی چې کم دا ډېر پخوا نه هم دا خبرې شروع دي او خلک راځي او د هغې نه پسې معلومات چې قل هو ته نه ورځي. یا په سوات کې بل یو پروګرام ما ته چا راولېږو چې هلته کې فوټو سټیټ باقاعده جوړ کړي دي چې څوک راځي ستا څه مسله ده او دا واله هر چاله یو شی ورکوي، یو چنده اچوه او یاره چې موږ پیسې نه لو که څوک 10 راکوي که څوک 100 راکوي که څوک 100 راکوي او نمبر یې ولاړې دي. دا روزګار دی، دې له مزئ تاسو دا دمونه ماچوئ، دې خلکو له فاتحه نه ورځي، دې خلکو له قل هو نه ورځي، دې خلکو له دعای قنوت نه ورځي. زه په خپله باندې نوم نه اخلم خو په 400 کې په دې یو ځای کې یو ماشوم را پیدا شوی او بلکې زه به نوم والم، داسې دغه خبره نه عادل ماشوم بیا د خبر واچوله راغلی یو پروګرام یې کړی. هلته یو ملګری دی زمونږ نیاز خټک صاحب د هغه په هرا سکول کې باقاعده سبق وایو، مولانا مفتی اکبر علي صاحب د هغه شاګرد و. بیا هغه ویل چېرې په دې فلاني ځای کې بنګله کې یو ماشوم راغلی دمونو کې خلکو څخه کېږي. موږ لاړلو، ما په خپله انټرویو کړی دی، ما ته تپوسونه کړي دي، هغه له دا تفصیلات مفصلات نه ورته. ما ته ولې دا شی نه کوې؟ تا ته چا دا خبره کړې ده؟ تا له مونځ درځي، تا له فلانې صورت درځي، تا قرآن ویلی دی او هغه هم دمونه کولو، خلک راتلل، دغه تیمارګرې نه و، دغه بونیر نه و، دغه زګون نه به خلک راتلل کېناستل به ورته. لهذا نن سبا روزګار جوړ شوی دی، دې روزګار له تلل نه دي پکار. تا ته چې کوم یا په خپله ځان دموه او یا دا چې په تا ته یو حق پرسته عالم میلاو شو نو هغه باندې ځان دم کا. فوټو سټیټ کولو دا مې په زعفرانو باندې ولیکو، دا اکثر وداسې وي چې په خپله باندې یا جادو کوي او دویم دا چې بس خلک په دوکه کې اچوي او دغه دوکې په بنیاد د خلکو نه پیسې علي او ډېر غټ غټ کاروبارونه خلک په هغې کې جوړ کړي دي. لهذا د دمګورو ورونو د زما دا درخواست دی چې خدای دپاره دې نه روزګار مه جوړوئ. دم شرعي حکم دی، بالکل جایز دی، خو د هغې نه روزګار جوړولو. بل دا چې دا ښه عمل ځکه نه دی چې نبي علیه السلام فرمایي زما د امت نه به 80,000 کسان جنت ته بې حساب و بې کتابه ځي. نو په هغه بې حساب و بې کتابه جنتیانو کې 4 قسمه صفات والا خلک دی. یو دی هم الذین لا یسترقون، دا هغه خلک دی چې دا دمونه ناچي، دمونه ناچي چې راشه جي ما دم که، راشه جي ما دم که، روزګار جوړ کړی دی. دا دمونو والا خلک شریعت کې د دې هېڅ قسم څه ویلیو نشته دی، بلکې دې نه ځان ساتل غواړي. او بل پکې راځي ولا یتطیرون
وعلى ربهم يتوکلون دا صفات پاغي کې راغلي دي. لا يسترقون دي لا يكتوون دي على ربهم يتوکلون دا قسم صفات والا دا بجنت بغیر د حساب بغیر د کتاب نزي. هغه صحابي پکې عکاشة ابن محسن فزاري رضی الله عنه رسول الله سوال وکړي زم پکې شامل شم نبی اسلام انت منهم ته پکې بل یو کس پاسه دوی ما ته دعا وکړه ویل سبقك بها عکاشة ستانه عکاشة مخکې شوی د لہذا هغه په 1000 کسانو کې دي. نو دا قسمه روزګارونه جوړ شوی دي د ته بس لکه سړی د خخت روزګار کوي څوک د عطر روزګار کوي څوک د ټوپو روزګار کوي څوک د بلاک روزګار کوي څوک د میډیسن روزګار کوي. په دې صاحبانو پکې شروع کړی دي چې هغوی د روزګار پکې شروع کړي د دمونو روزګار پکې شروع کړو. لہذا دا ښه طریقه نه ده د نظام ساتل پکار دي او ملګري دي هم د دې نظام وساتي. دا یو بل سوال دی چې خپل قرض چاته په زکات کې معاف کول څنګه دي. یعنی زما په یو کس باندې قرض دی او بیا زه صاحب نصاب شوم او زه زکات ورکوم نو که زه بالفرض هغه له زکات ورکوم نو په دغه زما سم قرض دی نو زه داسې وکړم چې د خپل زکات پیسو کې بس ماینس کم چې ماته لږ زره ویسل هغه ته وایم چې ماله پیسې بېرته مه راکوه. په دې په باره کې طریقه دا ده علما وایي چې په زکات کې تملیک شرط دی. تملیک دا چې دا موبایل ما دې لاس کې کېښودو دې لاس ملک راغی دې تملیک راغی. لہذا ته په زکات کې داسې کوې چې پیسې به راوالي غریب له به ورکړي. نو ښه طریقه خو دا ده افضله طریقه هم دا ده چې سړی خپلې پیسې په قرض کې پرې نه دي بلکې نو پیسې راوالي او دا هغه له ورکړي چې یاره دا پیسې ته واله او د هغې نه پس دې خیر د خپل قرض والي چې اوس قرض ما له بېرته راکړه ځکه ما دله پیسې راکړه بېرته راکړه نو صحیح طریقه ده. بعضې علما وایي چې یاره د تملیک خو افضل دی خو که څوک ورته پرېږدي دا پیسې څوک دا پیسې پرېږدي نو دا پرېښودی شي. موږ دې بلې رایې ترجیح ورکوو چې صحیح طریقه دا ده بالفرض که په چا باندې د چا قرض دی دا دوله پیسې ورکړي او د هغې نه پس د خپل قرض مطالبه وکړي چې دا پیسې ما له بېرته راکړه دغه غوره طریقه ده. لہذا دغسې د څوک چاته زکات کې دا پیسې نه پرېږدي په قرض کې د زکات پیسې په قرض کې دې نه پرېږدي. جی سوالات ستاسو ډېر زیات روان دي او زه چونکې ډېر زیات بیزي هم یم ځکه لاهور ته زه په خپل کار باندې راغلی یم خو چونکې ستاسو ملګرو مینه محبت دومره زیات و چې ما ویل به خامخا کول غواړي. لہذا زه ستاسو یو څو سوالات نور معلومه په هغې به خبره کومه. سوالات مخې ته روان دي. یو سوال په دې کې دا دی که نکاح شوي وي او واده نه وي شوی نو هلک او جنۍ په موبایل باندې خبرې کولی شي که نه دي جایزې که ناجایزې. دا سوال یو بنیادي سوال دی چې کله په کوژدن کې نکاح وشي او واده لا نه دی شوی او په دې دوران کې هلک او جنۍ په موبایل باندې آډیو کال یا په واټس اپ باندې یا مطلب په میسنجر باندې په آیمو باندې وغیرہ ویډیو کال کوي یو بل سره ویډیو چیټ کوي دا جایز دي که ناجایز دي. جواب دا دی چې مخکې موږ خبره وکړله چې کله نکاح شوي وي او مهر مقرر وي دا ښځه او خاوند دي د دوی دپاره د یو بل سره ملاقات هم جایز دی یو بل سره خبرې اترې هم کولی شي ویډیو کال هم کولی شي آډیو کال هم کولی شي ښځه خاوند دي. اصل شی موږ وایو چې نکاح ده خو بالفرض که نکاح نه شوي مهر نه مقرر نو بیا به خبرې اترې نه کوي بیا پرېږدي دي دا وعده د نکاح ده. خو مشاهده هسې داسې ده علما مشران داسې وایي چې سړی کوژدن وکړي او واده لا نه شوی نو په دې ټلیفون ملیفون دې خبرې اترې یو چیټ پیټ دې نه کوي. وجه دا ده په هغې کې مسله راځي. هغه مسله دا ده چې اکثر بیا په یو بل باندې بې اعتمادي راشي او طلاقو ته خبره ورسیږي او په دې کې اکثر چې میګویانې راځي او دلته ځه او دلته مه ځه او ته چېرته او تلې او نه تلې دا ریزنګ راشي او بیا وروسته ژوند داسې ډسټرب وي. نو هسې که د مشورې په طور باندې څوک وایي نو مشورې په طور باندې دا ده چې خبرې دې نه کوي خو که نکاح شوي نو خبرې کول جایز دي ګناه نه ده. خو د مشاهدې په طور باندې علما فضلا مشران دا وایي چې یاره نه دي کول پکار ځکه وروسته په دې کې مسلې راځي. کم خلک چې خبرې ونه کړي د هغې وروسته ژوند ښیي او چې څوک خبرې کوي د هغې وروسته ژوند یې نه ښه کېږي لہٰذا نه دي کول پکار. دا زموږ صرف تجویز دی ایڈوائس دی. یو بل ملګري سوال راولېږو میں نے اپنی بیوی سے کئی بار لڑ کر کہا کہ اگر آپ میری ساتھ خوش نہیں تو اپنی باپ کے گھر جا سکتی ہو. اخو یو میسیج ګډوډ راغلی دی اوږد میسیج دی لہٰذا زه په دې میسیج باندې پوه نه شوم که چا په دویم ځل باندې مختصر راولېږو نو هغه ته به جواب انشاءالله میلاو شي. سوالاتو یو بل سوال راغی السلام علیکم مولانا صاحب دا جیپن سوال خو وشو بل سوال منځ کې راغی یو ملګري سوال کړی دی چې خوب کې شهدا لیدل څنګه دي. په خوب کې شهدا لیدل څنګه دي؟ جواب دا دی چې په خوب کې علامه ابن سیرین رحمه الله لیکلی دي چې په خوب کې سړی عالم وویني که هر څنګه وویني
نو د دې مطلب دا دی چې دا خوب دی. یا خدا مطلب دی چې دته اشاره کیږي چې ته د علماء په لار باندې لاړ شه. دویم دا چې او ته د علماء په لار باندې رواني. د قسم مثال له شهید دی. بلپرس که چا په خوب کې شهیدان ولیدل، چرته چا په خوب کې شهیدان ولیدل، د دې مطلب یاد دی چې دا سړی به هم د شهدا په لار باندې ځي، دا به شهید کیږي. او یا دا چې دته دا د الله تر طرف نه دا یو حکم دی چې ته د شهدا په لار باندې لاړ شه او ته هم jihad وکړه، ته ځان شهادت ته ورسوه. د دې دا مطلب دی. نو په خوب کې چې کله یو ښه عمل یا ښه شخصیت چاته ښکاره شي، یې مطلب دا چې ستا سره صحبت دی، ستا سره تعلق دی. او یا د هغې دا مطلب چې په دې طرف باندې ته لاړ شه، لحاظ د شهداو سره تلل پکار دي. البته نبي علیه الصلاۃ والسلام یو خوب لیدلی د احد نه مخکې، چې ما احد نه روان وم، نو مخکې ما خوب ولید توره زما په لاس کې د ما وشڼوله، نو هغه ماته شوله. په دویم ځل چې ما وشڼوله نو هغه بیرته جوړه شوله. دې مطلب دا چې ما ته به اول څه شکست میلاویږي، بیا به راته فتح میلاویږي. او د هغې سره سره ویل ما رأیت بقره تنحر، ما بقره غوا ولیدله چې هغه ذبح شوې وه. نو دا ذبحه پکې ما لیدلې وه. چې ذبحه مې لیدلې وه نو د هغې مطلب دا دی چې زما ملګري به شهیدان کېږي. لہذا شهدا چې څوک په خوب کې ویني، دې مطلب هم دا دی چې داسې مسلمانانو باندې داسې حالات راځي چې پکې مسلمانان به شهادتونه ورکوي، یعنی مسلمانان به شهیدان کېږي، ملګري به شهیدان کېږي پکې. دا مطلب دی. دا جی سوالاتو نورم رالل. یو سوال بل راغی، ماسخوتن مونځ په 12 بجې کول کېږي که نه کېږي؟ بالکل د ماسخوتن مونځو مسله دا ده ګورو چې ماسخوتن مونځ د کوم وخته پورې کېږي. نو د ماسخوتن مونځ یو کېدل دي د کوم وخته پورې کېږي، او بله دا چې د کوم وخته پورې افضل دي. نو افضل دا ده چې دا سړی د ثلث الليل پورې وکړي. ثلث الليل پورې دا مستحب دي، افضل دي. نو طلوع الفجر پورې کېږي. طلوع الفجر مطلب د سهار د اذان پورې. نو 12 بجې او 1 بجې او 2 بجې او 3 بجې باندې کېږي. د سهار اذان چې وشو د ماسخوتن ټایم ختم شو. نو د 12 بجې خو افضل دي چې سړی وکړي. 12 بجې افضل دي ځکه دا ثلث الليل ته راورنږدې کېږي، لهذا دا افضل جایز افضل عمل دی. سجده تلاوت چې ونه کې ګناه پکې شته او که نشته؟ نو جواب دا چې او که نه، چې کله سړی سجده تلاوت نه کوي نو ګناه ده پکې. د نبي علیه السلام سنت پرېښودل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. سجده تلاوت ته جمهور علماو ته سنت وي، احناف ته واجب وي. نو واجب پرېښودل هم ګناه ده او سنت پرېښودل هم ګناه ده. نبي علیه السلام فرمایي فمن رغب عن سنتي فلیس مني، څوک چې زما سنت نه مخ واړي دا زما نه دی. دا د نبي علیه السلام طریقه و چې نبي علیه السلام 14 یا 15 سجدې لګولې دي. په دې بنیاد باندې سجده تلاوت کول پکار دي چې وشي. یو ملګري پکې دا سوال راولېږو چې تاسو خو د شهداو خبره وکړله، شهدا نه څوک شهد په خوب کې ویني، ګبین ویني. نو ګبین خو خوږ شی دی. دې مطلب دا دی چې په تا کې یا خواږه زیات دي نو دا زیاتول غواړي، او یا دا چې په تا کې په مزاج کې سختي ده نو په ځان کې بیا خواږه پیدا کا. او بله دا چې ګبین چونکې دا شفا لما فی صدور دی، نو د دې مطلب دا دی چې که ته څوک بیمار یې او دا په خوب کې ګبین وویني، انشاءالله تعالی دا به د بیمارۍ نه به دا ښه کېږي. او بله دا ده چې بالفرض که دا په بدعاتو کې اخته دی، الله تعالی وله توفیق ورکړي د بدعاتو نه راوځي. ځکه چې په سینه کې 2 قسم بیماریان، یو د سینې جسماني بیماری ده، یو د سینې روحاني بیماری ده. روحاني بیماری مطلب دا بدعات او رسوماتو کې اخته دی. نو شهد یې ولیدل مطلب دا شفا لما فی صدور، د سینې ګناهونه به ختم شي، بدعات به پرېږدي، رسومات به پرېږدي. او یا دا که جسماني طور باندې دا بیمار دی نو الله تعالی بله شفا وله ورکړي. دا یې معنا ده. دا کوم سوال په دویم ځل تاسو راولېږو نو دا سوال ماته میسنګ راځي. بار تقدیر. دا یو بل سوال لاغې مینس کې چې هیپی برډے دا مناوهل څنګه دي؟ نو د دې باره کې موږ مخکې خبره کړې وه چې دا عام طور باندې د مغرب والا طریقه ده. نو داسې موږ ته حرام خو نه وایو، خو چونکې د مغرب والا طریقه ده نو د مغربیانو طریقو نه ځان ساتل پکار دي. ګوره جي زمونږ اسلام یو داسې مذهب دی چې دا یوازې د عبادت نوم نه دی، دا یوازې د بعضې رسوماتو نوم نه دی، بلکې اسلام یو سیستم د نظام دی. لہذا کله چې موږ مسلمانان شو نو مسلمان دی ته وایي چې موږ به هر یو خوی د مسلمانۍ او د اسلام به کوو. زموږ مونځ، زموږ عبادت، زموږ روژه، زموږ حج، زموږ زکات، زموږ طور طریقې، زموږ رسومات، زموږ نکاح، زموږ بزنس، زموږ تجارت، دا ټول هر څه به د اسلام مطابق کېږي. دا اسلام نه دی چې زه به داسې کومه چې مونځ به کومه او نور به طریقې د یهودو نصاراو کومه، خو د یهودو نصاراو طریقې د لحاظه ځان دې ساتل پکار دي. البته که سړی په دې بنیاد باندې هیپي برډے مناو کي چېرې په دې وجه شکریا لکه چېرې ته پیدا شوی وي او زه په دې باندې شکر ادا کوم الله تعالی ته پیدا کړو، ستانه موږ ته خیر خور شو، نو په دې طریقه هغه ته دعا سړی وکړي نو په دې کې به څه ګنجایش وي. نور دا طریقې دا نه مسلمانان طریقې نه دي، نه ځان ساتل پکار دي. د دوران کې نور هم ډېر زیاتو سوالات راللو. یو سوال دا راغی چې ویتر 100 رکعات دي او کیفیت یې څنګه دی؟ ویتر 100 رکعات دي او کیفیت یې څومره څه دی؟
د دې په باره کې خبره داسې ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام معمول دا د نبی علیه السلام معمول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 رکعات وتر کول 3 رکعات وتر به کول. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به په رمضان غیر رمضان کې 11 رکعات کول او په دې کې به 8 رکعات نفل اول سلور بیا په اخر کې یوترو به 3 رکعات وتر به کول. نو 3 رکعات وتر دی بیا چې 3 رکعات وتر به څنګه سړی کوي نو 2 طریقې دغه لپاره راغلي دي. یو طریقه دا ده بلکې 3 طریقې دي. یو طریقه دا چې سړی 2 رکعات باندې سلام وګرځي یو رکعات مستقل ځان نه وکړي دا هم جایز دي حرمینو کې دغه طریقه باندې کیږي. یو بل طریقه دا غي د پردار چې 3 رکعات لري وکړي چې په دې کې قاعده ونه کی اول رکعات هم پاسيږي بیا هم پاسيږي په درې معنی کیږي. او درېمه طریقه دا کوم چې زمون په علاقو کې رایج ده چې 2 رکعات باندې کینې قاعده وکړي او بیا 3 رکعات ته پاسيږي. نو دغه طریقه البته بعض علما په دې رد کې چې نبی له سلام فرمایي تاسو وتر د ماخام پشانی مکوي دا خو د ماخام پشانی وشو. نو جواب دار چې د ماخام پشانی نه دي وترو کې 3 وړ رکعاتونه ډک دي د ماخام کې 3 رکعات تش ده او په وترو کې اضافه من کو اللهم انا نستعينك اللهم اهدني فيمن هديت پکې وایو او د ماخام په منځ کې موږ نه وایو لهدا دغه مشابهت نشته. البته دین علاوه په حدیث مشکات کې حدیث ته کسو خوخینو ایوتر ب5 فليفعل ومن اراد ان يوتر ب3 فليفعل ومن اراد ان يوتر بواحد فليفعل. کسو 15 رکعات کوي کسو 3 رکعات کوي کسو 1 رکعات کوي یو رکعات هم ثابت دی 3 رکعات هم ثابت دي. په ابو بخاری دویم جلد کې د حضرت معاویه رضی الله عنه معاویه بن ابي سفیان دغه مناقب کې راغلي دي چې حضرت قریب راغی عبد الله بن عباس ته وی چې ته پته دا چې امیر المؤمنین حضرت معاویه رضی الله عنه یو رکعات وتر کوي رسول الله مبارک او صحابي دی یو رکعات وتر کوي او همیشه دا بار به کول. نو عبد الله بن عباس قریب ته ویل چې پرې دوا فانه فقيه دا فقيه دی. او بل حدیث دا دی چې فانه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صحبت کړي دا صحابي دی لہذا فقيه دی صحابي دی. نو صحابیم دی او فقيه هم دی او د یو رکعات وتر کوي یو رکعات جایز دی. اگر چې فقهای احناف یو رکعات وتر نه کیږي خو صحیح خبره ده چې کیږي ځکه معاویه سیب کړی دي او حدیث کې راغلی دی چې من اراد ایوتر بواحده فليفعل ودی کی یو رکعاتو د یو رکعاتو د 3 رکعاتو د 15 رکعاتو ثبوت راغلی دی. البته د 2 رکعاتو ثبوت هم شته د 9 رکعاتو ثبوت هم شته د 11 رکعاتو ثبوت هم شته دا ټول جایز دي. او داغي طریقې بیا جدا جدا دي هغه تفصیل اوس داغي بیان نه دی چې سړی 15 رکعات کوي نو په هر رکعات کې بودريږي اول دویم دریم سلورم 15 باندې بیا کینی دغه شانی کو رکعات کوي او دغه طریقه بیا جدا ده د 9 رکعات ځان له جدا ده په دغه طریقه باندې ان شاء الله تعالی کوي او دا طریقې ټول جایز دي او په دې کې داسې اختلاف نه کول پکار. په خوب کې ډیر وبلی دل څنګه دي نو وبلی دل چې دي نو دا وې عمل له په خوب کې وبلی دل مزیدار صفاو په خوب کې شینکېری دل په خوب کې باغ لیدل دا خطرې قدا بلکې دا د جنتی کېدو نه خده سړی په وبو کې ځان ویني په وبو کې لامبي وبس کې دا د نیک عمل نه خده. هغه معز اسلمی رضی الله تعالی عنه هغه چې کله صحابه کرامو هغه اوښتو په کانو باندې هغه تکل رجم ملاو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې فإنه الآن لفي انهار الجنه فإنه الآن لا ينغمس في انهار الجنه هغه د جنت په وبو کې لګیا دی غوپې پکې وهي او لامبي پکې نو دیو جناب کسړی په وبو په خوب کې ولیدل نو دا خطرې قدا او دا د تبه پایده ملاويږي په دې کې خجی. د سره نورم ډیر سوالات تاسو راغلي دي ډیر سوالات مونږ هم غستل البته ما چې مخکې ویل چې زما دلته کې چونکې مصروفیات هم دي او سره زما سټډیم روانه ده او د دې سره ټایم هم کافي ټایم وشو زما مریم ډیره مزدار نه ده ډیره خنه ده لہذا په دې سوالاتو باندې ان شاء الله تعالی اکتفا کو او د الله رب العالمین نه بدا دعا کو چې الله تعالی په دین باندې موږ پوي کی د فرقه پرستینا د شخصیت پرستین الله تعالی موږ وساتي. الله رب العالمین څومره خلک چې بیماران دي الله تعالی شفای کامله دوله ورکي او د سره کوم ملګرو موږ ته د دعا درخواست کړی دی نو د هغوی لپاره به دعا کوو چې الله تعالی د هغوی مغفرت کوم وفات مغفرت نصیب کړي څوک ژوندي دي بیماران دي شفای کامله دوله ورکي. د هغې سره زمونږ یو ډېر محترم ورور حضرت مولانا نور الله صاحب زما د درجه اولا ملګری او هغه په فیسبوک باندې اکثر پوسټ ورکوي تاسو به ګورئ ملګري په دې پیرانو کې بټخیله کې هغوی پاتې کېږي هغه ته کینسر شوی دی د تروټ کینسر د مرۍ نو هغه شوکت خانم کې اډمټ دی هغه هم د دعا درخواست کړی دی او ډېر زیات زموږ زړه پې درد کوي خدای شته زړه هم پې درد کوي په مولانا نور الله باندې او بار بار روژه کې به کله میسج وکړو اوس هم کله میسج وکړي چې ملګرو د کینسر تکلیف ډېر زیات دی اول خو زما د ملګرو درخواست تعاون سره هم وکړي مالی تعاون دویم دا چې دعا کې خصوصیات کوي زما ملګری دی عالم دی فاضل دی نیک سړی دی
لہٰذا هغوی ته به خصوصي طور باندې موږ به دعاګانې به ورته کوو چې الله تعالی د هغوی مرۍ ټیک کړي، الله یې د کینسر نه بچ کړي، الله یې د کینسر ښه کړي. دې سره سره زموږ بل یو ورور چې دلته کې دی منصورې ته مخامخ په دې خیابان قاید جومات کې هغه اوسېږي او هم شوکت خانم نه علاج کوي. هغه په دې خېټه کې دانه راختلې وه او هغه کینسر شوې ده. جنید ورور د شریف الله ورور دی زموږ د کلي دی، هغه ته کینسر دی. ماشوم ته دعا کوم بل د هغې دپاره لایو ویډیو هم کړې وه، د هغوی د تعاون درخواست هم کړی و. لہٰذا دا ملګري به خصوصي طور باندې موږ په دعاګانو کې یادو به. د دې سره سره زه یو خبر بیا کوم، هغه دا ده چې زمونږ الحمدلله د چا سره سورانه نشته دی. موږ د احقاق حق په خاطر باندې او دارنګې په دین باندې د پویولو په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې موږ ځان پویو کو، ملګري پویو کو. د دې شخصیت پرستۍ نه موږ خلک راوباسو، ځکه د شخصیت پرستو خلک په یو بل په جګړو کې وروستل، یو بل پسې مونځونه نه کوي، یو بل ته کافر او ګمراه وایي. په دې وجه باندې زموږ درخواست همدا دی چې د دې ډلو نه د دې فرقو نه به راوځو او دا ټول امت به یو کوو. زموږ دغه غرض دی خلک یو امت جوړول، دغه غرض دپاره انشاءالله تعالی موږ لګیا یو. الله تعالی دې زموږ حامی و ناصر شي، الله تعالی دې زموږ ګناهونه معاف کړي، الہ العالمین دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آل صحبه.